الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا الله پاک نعمتنا او احسانات بشمیر دي او هر بنده له پکار دي چې په هر یو نعمت د الله شکر ادا کړي شکر ادا کول سره الله پاک خوشحاليږي نعمتنا نورم زیاتوي ناشکرۍ سره الله خفه کېږي دا شته نعمت دې واپس والي نور نعمتونه پې بند کړي دې د عذاب وي الله دې د عذابونو نو ساتي په هر نعمت شکر پکار دی خو موږ دومره کمزوري یو چې موږ د الله ټول نعمتونه شمېرلې قدرې نه شو نو په هر یو نعمت باندې شکر ادا کول زموږ د وس نه بار دی زموږ د پیغمبر علیه السلام یو صحابي اړخ ته ناست و او ډېر په سادګۍ او په عاجزۍ الله نه سوال کو دعا یې غوښته صحابي په دعا کې وایي چې اللهم خلقتني مجانا یا الله اسبې سم مفتو کې دې پیدا کړم ورزقتني مجانا او روزي دې مراله اسبې سم مفتو کې راکړه فاغفر لي مجانا اوس مې اسبې سم مفتو کې بخا زموږ پښتانه مشران وایي الله موږ خو د عیسی مې وچ په مچم خو بخا زموږ د الله د ټولو نعمتونو شکر ادا کولی نه شو په الله دې اسبې سم په دې بې شمېره نعمتونو کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عظیم نعمت او رحمت دی د تمام مخلوقاتو دپاره وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین الله فرمایي موږ ته نه رالیږلې بلکې رحمت د تمام مخلوقاتو دپاره الله رب العالمین دی او پیغمبر علیہ السلام رحمت للعالمین دی رب تربیت کون کی پرورش کون کی حاجتنا پورا کون کی ذات صرف یو اللہ نو دا دے تمام مخلوق دا پارا دا اللہ نا بغیر چسدی نو دا طول عالم دے عالم ما سوا اللہ دا اللہ نا بغیر او عالم تعالم زکوی چې دا د خالق په وجود باندې علامه ده دا عالم واحد دی او عالمین جمع ده نو په دې مخلوق کې قسمونه ډېر دي نو د دې وجې نه د تمام مخلوقات هر قسمه چې دي د هغې حاجتونه پوره کوونکی ذات صرف الله الله رب العالمین دی د الله نه غیر چې څه دي دا غي ټولو دپاره یو رب بل نه او دغه شان پیغمبر علیه السلام رحمت للعالمین نو د الله نه غیر چې څومره څیزونه دي د هغې لپاره کامل رحمت زمن پیغمبر علیه السلام رحمت للعالمین
او رحمت المؤمنین خاصتا مؤمنان لپاره خصوصي رحمت دی. زمان پیغمبر علیہ السلام ته الله تمام کمالات او خوبه ورکړي دي. هر پیغمبر خشته دی، پیغمبران ټول ښکلي دي، ټول خشته. د یوسف علیہ السلام حسن او صفت قرآن او حدیث او تاریخ کې ذکر دی. یوسف علیہ السلام ډېر خشته و. د مصر خلق د یوسف علیہ السلام د مخ مبارک په ننداره باندې و، د هغه حسن په خپل ځای. او زموږ د پیغمبر علیہ السلام حسن د یوسف علیہ السلام د حسن نه ډېر ډېر زیات دی. فرق دومره دی چې د یوسف علیہ السلام حسن ټول په ټول ښکاره و، هر چا لیده نو خلک د مخ مبارک په ننداره. او زمن د پیغمبر علیہ السلام حسن که الله ټول ښکاره کړو نو د ټولې دنیا خلک به راتلل او د مخ مبارک تماشه به یې کوله، نو د دنیا ټول نظام به معطل پاتې شو، ټک کار به هم د دنیا چا کوونه. نو الله د دنیا نظام چلول غواړي، داسې لږه غوندې پردی پرې واچولې هر څوک به یې نه ویني. نو د یوې محلې خلک ابو جهل ابو لهب روزانه مخامخ کېږي، خو د زړه په سترګې پیغمبر علیه السلام لیدلی نه دی، نو ځکه ایمان نه دی راوړی. او صحابه کرامو د زړه په سترګو لیدلی د مالو سر نه پرې ورتېر دي. زموږ د پیغمبر علیه السلام حسن د تمام کائنات نه زیات دی. جبرائیل علیہ السلام ته الله یو ډیوټي ورکړې ده چې تمام پیغمبرانو سره ملاقات شوی دی، د الله پیغام یې ورته رسولی دی. نو تمام پیغمبران یې لیدلي دي او هر پیغمبر خشته دی. او بیا هر پیغمبر سره خپل ملګري صحابه هغه هم خشته دي. نو جبرائیل علیہ السلام دا ټول ښکلي ښکلي خلک لیدلي دي. یو ځل جبرائیل علیہ السلام زموږ پیغمبر علیہ السلام ته وایي چې د الله محبوبه زه هر طرف ته ګرځېدلی یم، شمال جنوب مشرق مغرب هر طرف ته وګرځېدم او ډېر ښکلي ښکلي خلک مې لیدي، خو ته پکې د ټولو نه ښکلي. زموږ پیغمبر علیہ السلام ته حسن او جمال د تمام کائنات نه زیات ورکړی شوي دی. پیغمبر علیہ السلام خشته. او که د مردا شکل تاسو د تصویرونو کېږو نو هغې کې حسن نشته دی، څه قبیحه غوندې مخ یې دی، حسن پکې نشته، خشته نه دی. زموږ پیغمبر علیہ السلام ته د ټولو پیغمبرانو معجزات ورکړي شوي دي. هر پیغمبر له چې ځان له کوم معجزه وه، هغه معجزې زموږ پیغمبر علیہ السلام ته مجموعي طور ورکړي شوي دي او د هغې نه علاوه نورې هم ورکړي شوي دي. د موسی علیہ السلام په زمانه کې جادو زیات و، د جادو اثر و. موسی علیہ السلام ته الله امسا ورکړې وه، نو فرعونیانو چې د امساګانو نه او د رسو نه ماران جوړ کړي وو، نو هغه ماران د موسی علیہ السلام یوې امسا هغې نه الله اژدها جوړه کړله او ټول ماران یې وخوړل. دا د موسی علیہ السلام معجزه وه، امسا کې دومره کمال و. او دغه امسا وه چې قوم ته به کله د اوبو ضرورت پېښ شو نو په دې امسا باندې به یو کاڼی ووهه، هغه کاڼی د سړي د سر او برودو نه غټ نه و، او د هغې نه به 12 چینې راووتې او بني اسرائیل 12 قبیلې وې، او ټولو ته به اوبه ورسېدې، سیراب به شو. نو دا د موسی علیہ السلام معجزه وه. او ترخ ته به یې لاس دننه کو، بیا چې به یې راوړې داسې به یې وکړو نو مخامخ لکه د نور په شان د ځلېده رڼا به یې کوله. د موسی علیہ السلام معجزه په خپل ځای باندې عجیبه ده چې کاڼي یې وهلې دي، اوبه ترې راوتلي دي. خو د دې په مقابله کې زموږ د پیغمبر علیہ السلام معجزه د هغې نه ډېره عجیبه ده. د جهاد په موقع باندې صحابه کرام په ګڼ تعداد کې دي
او پیغمبر علیه السلام ته درخواست کی اوبه نشته او داس چاره دام له اوبه نشته غسل له نشته سکلو له نشته اخلي پخلي له نشته دی اوبه ویلې ټول لښکر کې لږې غوندې اوبه پیدا کړې ما له راوړې داسې یو پیاله اوبه چا راوړې د پیغمبر علیه السلام په هغې اوبو کې ګوتې مبارکې ښکته کړې او بیا دا ګوتې مبارکې داسې اوچتې ونیولې نو فوارې روانې شوې اوبه ترې وی لوښي راوړې نو ټول لښکر لوښي راوړل لوښي ډک شو موجوده ضرورت هم پوره شو او راتلونکي وخت دپاره یې هم اوبه سنبال کېښودلې نو دا معجزه د موسی علیه السلام د معجزې نه ډېره عجیبه ده په دې غرونو کې د دې کاڼو نه خاصم اوبه راوځي او د انسان د ګوتو نه دومره اوبه چېرته راوتلي نه دي او نه به بیا راوځي کوم چې په دغې موقع راوتلي دي راوي نه تپوس وشو تاسو څومره خلک وې وایي که موږ 1,00,000 کسانو زموږ د ټولو ضرورت پرې پوره کېده او دا اوبه په درجه کې د جنت د کوثر د اوبو نه بهترې دي او په دنیا کې د زمزم د اوبو نه بهترې دي ځکه چې دا د ګوتو مبارکو نه راوتلي دي او د موسی علیه السلام دویمه معجزه چې لاس به ترخ ته دننه کړ بیا به یې بهر کړ نو رڼا به یې کوله د مکې کافرانو د پیغمبر علیه السلام خلاف پروپیګنډه کوله وی جادوګر دی که چا یې خبرې واورېدې نو اثر پرې کېږي خرابېږي نو د بهر دنیا نه چې بس کله مکې ته څوک راتلل نو د مکې په مختلفو لارو کې خلک ناست وو میلمه ته به میلمه دې خوراله خو دلته یو سړی دی د خبرو نه ځان ساته یو صاحب د تجارت په غرض باندې راغلی و خلکو ورته ویې ګورې دې سړي نه ځان ساته که دې لږ هم خبرې واورېد او خراب به دې کي هغه ځان له په غوږونو کې د مالوچو بوجې یې ورکړلې غوږونه یې بند کړل هسې نه د پیغمبر علیه السلام خبره واورم او داسې لرې لرې به تېرېده او نږدې راته نه خبره وانه اورمه یو ځل زړه کې وایي زه به دونه ناپوه یم چې دی به ما ته یو غلطه خبره وکړي زه به پرې پوهېږم نه زه خو هوښیار سړی یم د غوږ نه دا بوجې وباسمه ګورم چې دی څه وایي نو پیغمبر علیه السلام خواته ورنږدې شو د غوږونو نه یې مالوچ لرې کړل چې خبرې واوره ډېره ښکلې پرې ولګېدلې دې ظالمانو خو داسې منې کړل دی خو ډېرې ښکلې خبرې کوي پیغمبر علیه السلام چې کور ته لاړو نو دی به پسې کور ته ورغې وی دومره موده وشوه مکې ته راغلی یم او دې خلکو یارولې وم نو ما غوږ کې بوجې ورکړې وې اوس مې د غوږ نه بوجه لرې که ستا خبرې مو دا خو ډېره ښکلې خبرې دي ما مسلمان کا کلمه راته ووایه هغه کلمه وویله مسلمان شو مالوچ یې غوږ کېښو نو ذوالقطنتین قطن مالوچ ته وایي ذوالقطنتین بیا دې ورته وایي چې زه خو خپل کلي ته ځمه خپلې علاقې ته نو قام قبیلې ته ستا پیغام به رسومه چې هغوی مسلمانان شي څه نښه راله راکړه پیغمبر علیه السلام ورته دعا وکړله او د هغه په تندي کې داسې رڼا پیدا شوه لکه د نور په شان دی لکه د موسی علیه السلام د لاس نه رڼا ختله د پیغمبر علیه السلام په دعا د امتي په تندي کې هم رڼا راغلله لکه د نور په شان تیزه بیټري به یې واله بیا رانږدې شوې د الله محبوب هسې نه چې دا خلک وي دا په دې کې څه بیماري راغلې ده او په دې تندي باندې داغ ماغ راغلی دی رڼا کوي نو دا راله تندي نه لرې کړه د پیغمبر علیه السلام دعا وکړله هغه رڼا د تندي نه راکوز شو نو امسا ته راله د شپې چې به رڼا پکار وه امسا کې خپله بیټري لګېدلې او رڼا به یې کوله د موسی علیه السلام معجزه دې ده کې د امتي په شکل کې ښکاره شوله د عیسی علیه السلام په زمانه کې ډاکټري انتها ته رسېدلې وه د هر مرض علاج کېدی شو خو چې د مور لور پیدا شي د هغه علاج نه د برګي مرض علاج نه د عیسی علیه السلام په دعا کوله او باذن الله برګي مرض والا جوړېده او مادرزاده ړوند جوړېده زمونږ د پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو په مریض دم اچولی دی او هغه ساعت مریض جوړ شوی دی د امتي کرامت د خپل پیغمبر معجزه وي
دا عیسی علیہ السلام معجزه زمونږ د پیغمبر علیہ السلام د امت په شکل کې ښکاره کېږي او عیسی علیہ السلام مړي ژوندي کوله نو زمونږ د پیغمبر علیہ السلام په دعا باندې هم مړي ژوندي شوي دي ام محجن یو ګلې ښځه وه او د هغې زلمې زوی مړ شو او په جواب راغلی په تا مې ایمان راوړی دی زوی مې مړ دی او خلک راته پیغور کوي چې په چا د ایمان راوړی دی ورشه چې زوی دنه جبدېږي دعا وکړه چې زوی مې جبدې شي پیغمبر علیه السلام ډېره تبه تسلي ورکړله اور خلک مړه کېږي ستا زوی مړ شو صبر کوه وی صبر رانه کېږي نه که زوی مې جبدې شو جبدی یم او که یې زه مرمه پیغمبر علیہ السلام مجبور کې وي ښځه زوی دې راته وښیه بوډۍ مخکې او پیغمبر علیہ السلام ورپسې کور ته ورسېدل مړی پروت دی څادر پې ویړ دی پیغمبر علیہ السلام دعا وکړله او سړی جګدی شو د مخ نه څادر په خپله لرې کړ او راپاڅېده د ام محجن زوی د پیغمبر علیہ السلام په دعا جمدی شو او دومره جون خدای ورکړی دی چې پیغمبر علیہ السلام وفات شو ورپسې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ 2 کاله حکومت وکړ وفات شو دی جلدی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ 11 کاله حکومت وکړ وفات شو دی بیا هم جمدی و د عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې په جهاد کې شهید شوي دي نو دومره عمر پس د مرګ الله ورکړ دومره جمدی و لکه د عیسی علیہ السلام معجزې دي نو هغه معجزه زموږ د پیغمبر علیہ السلام هم ده حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری عج خوباها مطارد تنها داری هغه ټولې زموږ پیغمبر علیہ السلام ته الله ورکړي دي طاقت به الله څونه ورکړي ولا نو د 4,000 کسانو طاقت یوازې زموږ پیغمبر علیہ السلام کې عربو کې یو پهلوان او هغه پهلوان چې دی نو هغه چې به چا اوښ حلال کړی او سرمن ګیله پرته وه نو ده به پې خپل کېښوی زما د خپې لاندې دا سرمن خو دې څوک اوښ ودی ازاده دي کي نو لسو کسانو به سرمن یو خوا بل خوا راښکا ټوټې ټوټې به شو د ده د قدم لاندې سرمن چا ازادولې نه شوله دا پهلوان راغی نو پیغمبر علیه السلام ته وایي چې ما له په کبډي راشه که دې را وغورځولم زه در باندې ایمان راوړم او که ما را وغورځولې د پیغمبرۍ نوم به نالې پیغمبر علیه السلام وی را میدان ته شه ګڼو صحابه کرام راغله د الله محبوبه ده خو ډېره بېادبي ده موږ به یو ته په کبډي ورځئ موږ ته یې پرېږده موږ به وله په کبډي ورشو بار بار یو صحابي راځي خپل خدمات پیش کوي او پیغمبر علیہ السلام ورته وایي چې چیلنج یې ماله راکړی دی ماله به راشي چې خلک نقلار دی هلکو ایمان به په تاسو راوړي که په ما وی په تا چې ایمان په ما راوړي او چیلنج هم ماله راکوي اوس ما ته یې راپرېږدی صحابه کرام یې رسته کړل پیغمبر علیہ السلام میدان ته سړی یې راخلاص کړ راویې غورځو دې پاڅېدو جامې وڅنډلې دا خو زما خپه خوېدلې وه ته یو ځلې بیا راشه نو بیا پیغمبر علیہ السلام ورغی نو راخلاص یې کړ نو چې پرېښو بیا جامې وڅنډل وایي شا خو مې نه ده لګېدلې ته یو ځلې بیا راشه نو چې په درېیم ځل ورغی او راخلاص یې کړ نو د پاسه یې پې لاس ایښی و وایي شا دې لګېدلې دی ویښبې خو دې نه دي ښویدلې ښه د پاسه سړی پاڅېدو او بیا یې کلمه وویله مسلمان شو زموږ د چار سړی مولانا فضل ربی معدن صاحب اشعارو کې به وي یو مشرک پهلوان وی نبی سلطان تا ځان به نیسې نن زما طاقت او توان کړه تا که مې پړ کړلې دا خپل دین به پرېږدې ته او که دې پړ کړم اقدم غاړه به ایمان ته حضرت وویل بسم الله راځه تیار یم زه ولاړ یم د اسلام خدمت هر شان ته صحابو ورته ویل چې غلامان شته سرکار څه دپاره وځي بیا میدان ته حضرت نه منله شلو ورته غاړه او په درې ځلې پهلوان را پړ که ځان ته نو پهلوان وویل خدایي زور در سره دی زور مې نشي رسېدی زور د سبحان ته نو پهلوان زر کلمه ووې معدنه سر یې ټیټ که د کونینو پهلوان ته سبحان الله طاقت الله د 4,000 پهلوانانو ورکړی او دا صاحب چې
فکبڑی ورغلی د دنند رکانا رضی اللہ تعالی عنہ دا حدیث کتابونه کې چې د دنه روایت راشي نو دیم وسره چې دا غزوان چې پیغمبر علیه السلام د فکبڑی ورغلی عقل فکر هم اللہ کامل مکمل ورکړی دی امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکلی دی عقل که 1,00,000 حصی شی 90,000 حصی دا عقل یواز پیغمبر علیہ السلام تا ورکړی شوی پا لاکھ کے 10,000 پاتی شوی پا دی 10,000 کے 9,000 حصی دا عقل باقی مانده ټول پیغمبران تا ورکړی شوی دی 0 پاتی شوی پدې زرو کې 900 حصے د عقل صحابه کرامو ته ورکړې شوې سل پاتې شوې دې سلو کې 90 حصے علماء دین بزرگان دین ته ورکړې شوې لس پاتې شوې پدې لسو کې 9 حصے د عقل عام مؤمنانو ته ورکړې شوې او په لاک کې صرف یو حصہ پاتې شولا ټولې دنیا کافرو ته په یو ځای په لاک کې یو حصہ زمان پیغمبر علیہ السلام تا 90,000 حصے دا عقل ورکړی شوی او پیغمبری اللہ کامل مکمل ورکړی دا اخوانی پیغمبران دا شیو چې د یوې علاقې دپاره یو پیغمبر نو بلې علاقې دپاره به بل پیغمبر د یو زمانې دپاره به یو پیغمبر نو بلې زمانې دپاره به بل پیغمبر و زمان پیغمبر علیہ السلام نہ دا یو علاقی اور نہ دا یو زمانے بلکہ دا تمام دنیا دا تمام کائنات تر قیامت پورے اندق یو پیغمبر اللہ رو لے گی جدا آخیری لے دین پس ببل نبی پیغمبر علیہ السلام پا دی نبوت کے اللہ کامل مکمل پیدا کرے رہے دین پس دا بل پیغمبر دا راتنو ضرورت نشتا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ذا خاتم النبیین یما نفس بل پیغمبر نشتا اللہ پخپل ذات کے و صفاتو کے وحدہو لا شریک لہو یواز دے بل سوک شریک نشتا اور دا ختم نبوت پا منصب کے زمن پیغمبر علیہ السلام ہم وحدہو لا شریک لہو یواز دے تمام کائنات کے بل خاتم النبیین نشتا بس دا یو خاتم النبیین دے یو قادیانی ججو علامہ شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ سرا ملاقات اوشو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ ہم ورسرو دغم قادیانی جج مولانا نبوت سشیری ناغوت دویجی نبوت یو اعلا منصب دے او پا بندیانو کی چه اللہ تا دیر محبوب او دیر نزدیوی ندا اعلا منصب اغل اللہ ورکی علامہ افغانی سے بنور خبر اللہ کولا چه دی جج پا منس کرا او دنگل چه دومر خشی دی نبوت خشی دی نو خشی عام کول پکار دی نو پا ہر محلہ کی یو یو پیغمبر وی نو خبوی پا ہر کلی کی یو یو پیغمبر وی نبوت اعلی منصب دی چدیر زیاد شعر دی پیغمبر آئی او تاسو مسلمانان وائی چه ختم نبوت ایسا بیسا پتی دا سب کلی منصب بانے تاسو پابندی لگو چه بل بلی پس دا یو بوی دا کارم ولی کری دا ختم نبوت ماقلا پریدا چه دا سلسلہ تر قیامت پوری جری او غر کوسا کے غر محلہ کری یو پیغمبر بھی افغانی سے ہوئی چه دا خوشو دا سڑی دی دا سر وصول دا قرآن و دا حدیث دلائی وائی دا زمانہ کے دا سلو نوٹ دا قاق نوٹ ہو افغانی سے بھی وہ نوٹ دا جیب روی سے بداشی سنگری او تیدا خو دیر خشیر دی دا پیسے دا سل روپے دیر شی لکه دی وقت 5,000 نوٹ قاق نوٹ دی وی دا دیر خشیر دی نو دی افغانی سے بولتوی کہ خشیر دی نو خشیر پو عام کول پکار دی کنا
که زه یو مهر جوړ کړم او په سپین کاغذ دا مهرونه واخلم او دا د سلو نوټونه جوړوم او د هر چا جیبونه به ډکي ټول خلک به ډېر خوشحالي مالدار وي وایي نه مولانا دا کارونه کړي ولې دونه ښه شی ده ته پرې پابندي لګې دا ولې وایي دا نوټ جعلي دی دا ته چې جوړی نو دا جعلي دی او جعلي نوټ د سوځولو دی او څوک چې جعلي نوټ جوړوي نو هغه قابل د سزا دی دا ولې وایي د نوټ د جوړولو اتارټي ګورنمنټ سره ده دې نه علاوه بل څوک جوړوي هغه جعلي نو دې ورته وایي جج صاحب څنګه چې د نوټ د جوړولو اتارټي ګورنمنټ سره ده دغسې د نبوت اتارټي الله سره ده د الله نه غیر چې څوک نبي جوړوي نو دا جعلي دی نو څنګه چې جعلي نوٹ د سوځولو دی داسې دا جعلي پیغمبر دی د سوځولو او څوک چې جوړوي نو هغه مجرم دی که د نوټ جوړولو والا مجرم دی نو د نبي جوړولو والا هم مجرم دی قابل د سزا دی فبهت الذي کفر نو د پیغمبر علیه السلام نه وروسته بل پیغمبر ته ضرورت نشته دی او څوک چې وایي زه پیغمبر یم او څوک دی تا سره په خپله پیغمبرۍ څه دلیل دی دا سړی هم کافر دی ځکه چې د پیغمبر علیه السلام قول مبارک شته چې انا خاتم النبیین لا نبی بعدي دې د خپل پیغمبر په دې خبره کې شک کوي چې دی د هغه نه دلیل غواړي چې دا دلیل غواړي نو دی د شک د وجې دی هم کافر جوړېږي پیغمبر علیه السلام نه وروسته بل پیغمبر راتلو والا شته نه دا پیغمبر علیه السلام آخري پیغمبر لکه څوک وایي زه پیغمبر یم نو هغه هم د پاس قابل نه دی او که څوک وایي نه فلاني پیغمبر دی په دې وخت کې فلاني پیغمبر او داسې به دېرش کذابون دجالون دا به را پیدا کېږي او دا ټول خراب دي د پیغمبر علیه السلام زمانه کې هم د پیغمبرۍ دعوې شوې وې مسیلمة الکذاب هغه وی زم پیغمبر یم اسود عنسی هغه وی زم پیغمبر یم او یو زنانه پروتې وه هغې وی زم پیغمبر یم ولې سړي پیغمبري کوي نو ولې زه به نه کوم څه نو هغه هم راووته د پیغمبرۍ اعلان یې وکړ د هغې هم امتیان پیدا شو بیا مسیلمة الکذاب او دغه زنانه وی راځئ چې یو بل سره مناظره وکړو بحث کوو دواړو سره خپل امتیان هم راللو یو ځان له کمره کې دوه په دوه دوی دواړه ناستو یو بل سره بحثونه کول زنانه هغو ته یو څو عبارتونه وویل او په هغې عبارتونو کې په چل ول کې ځان ته مایله کړل او واده یې ورسره وکړ په دغې کمره کې دننه ځان له واده وشو بیا سر رابار که امتیانو ته زما امتیانو ما خپل نبوت د ده په نبوت کې مدغم که او نکاح مې ورسره وکړله ته خو نبیه وې مهر دې څه مقرره کړی دی وایي نه ما نه خو هېر شوي د مهر خو ما نه خبره هېره شوې ورېږه بیا ورځمه ورله وی امتیان مې وایي چې دې له دې مهر کې څه ورکړي دي وی پیغمبر علیه السلام خو پنځه لمونځونه فرض کړي دي د ماسپښین لمونځ هم ګران دی او د سهار لمونځ هم ګران دا مې په مهر کې تا ته پرېښودله سهار لمونځ هم مه کوه ماسپښین هم مه کوه دا ګران دی مسیلمة الکذاب د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې مردار شو ټول 100 صحابه کرام په دې جهاد کې شهیدان شوي دي د ختم نبوت په عقیده ټول 100 صحابه کرام خپل سرونه قربان کړي اسود عنسی د پیغمبر علیه السلام آخري دور کې دی مردار شوی دی او د پسې فیروز ورغلی و مخې ته د ده ډېر لوی لښکر و د حفاظت دپاره خو د کور په شا یې کنډر وکړ ورپسې ورغلی و حلال یې کړ چې خرار یې شروع کړ نو مخې ته چې کوم حفاظتي کسان هغوی چې خرار وې څه چل دی اسود عنسی ښځه ورته وایي ستاسو پیغمبر ته وحي شروع ده دا د وحي کیفیت یې خرار کېږي خلاص شو هغې خلاص شو بیا دی هم خلاص شو مردار شو دواړو نه خدای دنیا خالي کړله
ور په دې دنیا کې خو ډېر کافران شته، زموږ د پاکستان کې هم ډېر کافران شته، هندوان پکې شته، عیسایان پکې شته، نور هم شته. تاسو د دې نورو خلاف دا جلسې ولې نه کوئ؟ یوازې د قادیانانو خلاف جلسې کوئ. بس یوازې دې کافر دی قادیاني، ولې هندو کافر نه دی؟ دغه خلاف